أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. سورة شورى مخی آیتونو کی تذکرہ د دیو چی اللہ رب العزت آغا خلقو باندی چی اعتراض کئی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغیلا یو قسم زجر او رٹن ورکی چستاسو داد اعتراض او استاسو دا الزام غلط تے کد چرتے پا اللہ بانے درو جوڑ کڑی وے نو منگ با دیرانی ولیو، لیکن دے چی سوئی نو دا رشتیا وئی دے منگا پا حق باندے کلکو دے مضبوطو باطل ختمو حق ثابتو سوچے توبو باسی داغید پار تذکروا اللہ توبہ قبلی د خپلو بندگانو سوک دا اللہ نغواڑی ایمان راوڑی عمل صالح کئی نو داغی دعام قبلی داغی عمل ہم قبلی دنیا کے خلق لگیا دی د رزق د زیاتولو د پارا چی زما سره رزق زیاتی مال و دولت زیاتی نو اللہ رب العزت آغیتا دا درس و تعلیم ورکی چیو دا استاسو پلاس کے نہ دا بلکہ دا خدا اللہ اختیار دیں. ہاں کسب بتکے لا سخ پہ بتا وہے لیکن نور آکارون دا اللہ دی چاہ دا پارا اللہ رزق فراخ کی او چاہ دا پارے تنگ کی د باران د ورولو تذکرہ وا او بیا دلائل په توحید باندې وو نو دی جنا بیا دلائل په توحید باندې ذکر کړي او کسان چې اغي مخالفت کوي نو اغیلا یرم ور کوي تخویف ور کوي بیا ور پسې رستو صفات د مومنانو به ذکر کئی د مومنانو گن صفتون دی ایمان راوڑ لے پخپل رب نزان سپاری نو دی با دا غٹو گناہونو نا زان ساتی دانگی کلچ دی غصہ کولے کیگی نو دیبا بخنہ کئی غصہ کے انتقامی کارروائی نہ کئی دا مومنان آغا خلق دی چی دا خپل رب دا احکامو قبولتیا کئی منز قائمی
کارونه د دې په مشوره باندې یي د الله په لار کې خرج کوي کله چې څه مصیبت پې راشي نو دی د یو بل امداد کوي دارنګې چا ورسره بد وکړو نو هغې ته معافی هم کوي څه بده وشي نو هغې کې صلح مصالحت هم کوي کله پکې داسې می چې بیا خپله بدله واخلي ظلم پې شوی دی نو بدله واغسته نو په دې کې دی ملامته نه دي ملامته خو هغه خلق وي چې هغې په خلکو باندې ظلم کوي په ځمکه کې فساد خورئ ناحق خورئ نو د هغې دپاره تخویب دی د عذاب علیم او چا چې صبر کړلی او بخنه یې کړله نو د هغې صفت ذکر کوي ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام او د الله د نښونه هغه کښتۍ دي دنګې دنګې په دریاب کې په شان د غرونو کالاعلام دنګ دنګ غرونو په شانتې ښکاري کښتۍ روان دي اوسنۍ کښتۍ چې ګورې سم یو کلی روان دی مخکینی دور هغه به داسې نه و لیکن بیا هم کښتۍ وې نو غټې غټې وې دنګې دنګې کښتۍ وې بادباني کښتۍ به وې هغې کې په هوا باندې چې کومه چلیده به نو د هغې دپاره هغه څیزونه کپړه لکړې دا به دنګې دنګې وې دا د الله اختیار دی نو ومن آیاته الجوار دې د ګوره کښتو ته ګوره که نه څومره غټې غټې کښتۍ دي څومره په دې کې وزن دی وس دا یو چې ګورې نو په دې کې په ټنونو باندې سامانونه پکې خلق پکې ګاډي پکې راوړی کېږي چې ګورې ګاډي د ګاډو نه ډک کړي بعضې پکې داسې چې په هغې کې جازونه وي لپاسه پکې د جازونو دپاره ځای وي جازونه پکې کینی پاسی ومن آیاته الجوار دا الله د نښونه هغه غټې غټې کښتۍ دي په دریاب کې په شان د غرونو ای یشا یسکن الریحا که الله وغواړي نو وبدروي هوا لره دا خو په هوا چلیږي دا اوسني چې نو دا پسې چلیږي دا هم دغه هوا ده نو خو هغه مخکې هوا یو شان و دا بل شان ده دا هوا پیدا کیږي د ماشین په چلولو د تیلو ماشین چلیږي بیا په تیلو ناغا کشتی روانه ده ای یشا یسکن الریحا که الله غواړي وبدروي هوا فیظللن رواکد علی ظهري نو شیبا دا کشتی ولاړې په شا د دریاب باندې دریاب په شا باندې چې ګورې د دریاب په لپاسه طرف باندې چې ګورې نو دا به ولاړي هوا نشتی کشتی نشي تلی تیل ختم شو نشي تلی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پدې کې خامخا نښې دي د هر هغه چا دپاره چې صبر کوونکی دی او شکر کوونکی څوک چې صبر کوي کلک ولاړ په دین د الله باندې شکور دی شکر کوي الله ولا نعمتونه ورکړي د هغې شکر کوي الله ولا روغ بدن ورکړلی دماغ ورکړلی نو دا د الله د پاره دی استعمالی
الله ول روغ سر ورکړل نو الله ته ښکته کوي، الله ول روغ جبه ورکړل نو په هغې باندې د توحید بیان کوي، تذکره کوي، د الله نوم پې اخلي. اندامونه ورکړلي نو دا اندامونه د الله دپاره استعمالوي. مانځه کې چې ګورې سر ښکته کېږي، لاسونه خپې ښکته کېږي، پورته کېږي، الله ول ورکړلی نو د الله دپاره استعمالوي. الله ول مال ورکړلی نو د الله په لاره کې لګوي. او یوبقهن یا به الله دی تباه کړي بما کسبو په سبب د هغې چې کوم کسب یې کړلی، ویعفو عن کثیر او الله معافی کوي د ډېرو ګناهونو نه. ډېر ګناهونه الله معاف کوي، الله سوی نه. لیکن چې کله ګناهونه زیات شي د هغې په سبب باندې الله هلاکت راولي، نو چې هلاک شي نو دا په بعضې د شرک باندې، کفر باندې، هغې باندې تباه کوي. نو دا ګناهونه کولی کېږي، واړه ګناهونه کېږي، الله معاف کوي، الله په هغې باندې عذاب نه راولي. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ یجادلون فی آیاتنا، پوهیږي هغه کسان چې جګړې کوي زموږ په آیاتونو کې، ما لهم من محیص چې نشته دې دپاره ځای د تېښتې، د دې دپاره ځای د تېښتې نشته. هغې ته دا پته ده څوک چې جګړې کوي. یا یعلمو دې ته پته ولګي ښه اوس خو لګیا دی دې جګړې کوي، لیکن یو وخت را روان دی بیا به ده ته پته ولګي چې او زموږ دپاره خو د تېښتې ځای نشتي. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، نو هغه چې درکړی شوي دي تاسو له د څه شي نه، نو دا دی سامان د ژوند دنیوي. دا خو فایده ده، سکه ده. دنیا کې چې څومره نعمتونه دي دا په مقدار د سکې باندې دي، خلک سکل کوي. نور اصل خوراک، اصل فائدہ سچی دی نعمتنا آپ آخرت کی دی، قیامت کی دی، جنت کی دی. دا خود آغیب اسی یو نمونہ قدر دا. نو اللہ فما اوتیتم من شیئن، نو آچی درک رشید تاسولا دا سشینا ہر شے چیئے، فمتاع الحیات الدنیا، نو دا خو سامان دے دا دی جون دنیاوی، دا خو سلگا غندکے فائدہ دا دی جون دنیاوی. وما عند اللہ خیر، نو آغا چی دا اللہ سر دی نادر غردی، و ابقاو باقی پات کی دن کی دی. للذین آمنوا، دا کسان دا پارا چی ایمان راوڑ لے، وعلا ربهم یتوکلون، او دی پخپل ربانے توکل کئی، پخپل ربانے زان سپاری. ایمان راوڑ لے پخپل ربانے توکل کئی، پخپل زان بانے زان سپاری. نو دا دغی مومنانو داغی صفتون ذکر کئی. والذین دا کسان دی یجتنبون کبائر الاسم، چی دی ڈڑا کئی دا غٹو گناہنونا، والفواحشا و دا فحشنا دا بے حیائینا. مومن سڑے بدا غٹو گناہنونا زان ساتی، دا فواحشنا دا بے حیائی دا کارننا بزان ساتی. یجتنبون کبائر الاسم، غٹ گناہونا، غٹ گناہونو کے یو دی غٹ گناہ دے نو یو اکبر الکبائر دے، اگر شرک دے. الکبائر الاشراک باللہ، غٹ گناہونو کے دا ټولو نا غٹ گناہ اگر اللہ سره شریک جوړول دي، شرک کول دي. بیا دا غینه چې لګوډ ښکته شي نو غټو گناہونو کې اول کې چې ذکر کیږي د شرک نه رستو و عقوق الوالدین، د مور پلار نافرمانی، دا په غټو گناهونو کې ده. مور پلار نافرمانی کوي، خو د مور پلار نافرمانی په هغه ځای کې چې هغې کې د الله د خبرې سره، د پیغمبر د خبرې سره ټکراو نه راځي. هغه ځای کې کوم ځای کې چې ټکراو راځي نو هلته کې بیا د مور پلار نه منې. مخکې تیر شي
ووصینا الانسان بوالدیه حسنا مور پلا په بارکه منګه حکم کړل د احسان د خصلو وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما کدی کوشش کوي پتا باندې چې ته دیو کې ما سره شرک دیو کې شرک دی جوړ کې فلا تطعهما نو پدې کې به خبر نه مانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې دا الله نافرمانی پکې راځي نو هغه ځکه به د مخلوق نه مانی هغه مور پلار دي رشتہ داران دي استاد دي ملګری دي معاشره ده ارس چی دي د الله په مقابله کې و د دین نه مانی نو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش او دا کسان دي چې ډډه کوي د غټو ګناهونو نه والفواحش او د فحش نه د بے حیاي نه د بے حیاي د کارونو نه و اذا ما غضبوا هم یغفرون او کله چې دی غصه شي نو دی بخنه کوي چې کله غصه شي په یو کار باندې په یو خبره باندې غصه کې نو دی معافی کوي ایزا خیر ده تب لے گیا ہے تب وہ تا کنزل کہہ دے با کنزل نہ کئی دا کنزل جواب با کنزل نہ در کئی دا بدو جواب با بدو نہ در کئی مومن سڑائی دیسے مومن دے ایمان والا دے کلک ایمان والا نابدسی آجی کلا دو دے دا غنت تیز دے آگا یو کنزل کے دے تو دیز دینا لس کنزلی کئی دا ہو نشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منافق علامات تیو سو منافق علامت یو پگے دار ہے چیزا ازا حدثا نو کذبا کلچی خبری کئی نو دے با دروغ وئی و ازا وعدا نو اخلفا کلچی وعدو کی نو خلاف ورزی بکئی و ازا مینا خانا او کلچی وسر امانت کے خودشی نداغی کی خیانت بکئی و ازا خاصما فجرا او کلچی جگڑ کئی نو بیابا کنزل کئی بدی ردی بوئی دا منافق علامات تھی غڑ گناہونو کی اغم حقوق الوالدینو دارنگی قسمون دی پدرو خورا اب کیم دی حقوق الوالدین دارنگی قتل النفس قتل د انسان عام غٹو گناہونو کی دے وجھ پوچھے لگیا رہے درو قسموں نہ کئی نو ازاما غزیبو هم یغفرون کلچ دی غسشینو دی بخنہ کئی بخشش کئی معافی کئی والذین استجابوا لربهم او دا کسان دی چی قبولتیا کئی دخپل رب دا احکام و قبولتیا کئی واقاموا الصلاة او قائم کرے دے مانزل را وامرهم شورا بینهم او معاملی د دی خبر د دی کارونه د دی اپ مشورې په منځ د دی کې کار چې کینو په مشوره باندې کوي نو کله چې وامرهم شورا بینهم څه خبره کول غواړي څه کار کول غواړي اجتماعي کار دی هغه کې مشوره کول پکاري یوازې یو سړی اگر سا کارو کی نو مسئلہ نہ جوڑائی اگر چی مشورہ پکاری خلق خبر کئی او خیار سڑے اگر چی آغا دے یو نم رائے واخلی دا بل نہ رائے واخلی دا بل نہ واخلی کار پخپل کئی پخپل مرزے بانی کئی نو امرهم شورا بینهم ددی ما ملات چی حل کی گی ناغا ددی پا منز کے پا مشورہ بانی حل کی گی بعضی جگڑے مگڑے راضی ناغا پا شورا بانی حل کی گی پا جرگو بانی حل کی گی وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون او بعض داغنا چی منگ رزق ورکر لے دینا نو داغینا خرچ کئی دا اللہ پلار کی دا اللہ پلار کی خرچ کئی کم زی چی دا اللہ پلار کی خرچ کی دلی
آل دگی دے خرچ کئی. نو څوک چې د الله په لاره کې خرچ کوي نو وایي د هغه سره سیالي پکار ده، د هغه سره غیبته پکار ده، د هغه سره حسد پکار دی. نور ځینو کې حسد خو منع دی، لیکن که حسد کې نو حسد په دې معنی باندې چې ته د هغه سره سیالي وکړې چې زما سره داسې وایي چې یا الله دله چې څنګه مال ورکړی نو داسې مال هم راکړې چې زه هم خرچ کړم د الله په لار کې، ستا په لار کې. الله ولا علم ورکړلی او هغه لګیا دی علم باندې عمل کوي، علم خورئ، لګیا دی قرآن وایي، نو ته هغه سره سیالي وکړې چې دغسې علم زه حاصلومه، دغسې قرآن کریم زه وویمه، د سره سیالي پکار ده، د سره غیبته پکار ده، د سره حسد پکار دی. په دې معنی باندې یا الله دله چې دې څنګه علم ورکړلی، دله دې څنګه قرآن ورکړلی، دغسې مال هم راکړي چې زم کوم. نو دغه دوو ځینو کې وایي حسد په معنی د غیبتې باندې کی. ومما رزقناهم ينفقون، بعضې د هغې نه بعضې خرچ کوي، بعضې نه ټول هر څه واخلي ورکي. دې زمانه کې یو کمزوري ده. مخکې صحابه کرام داسې وو چې هغې څه چې وو هغه ټولې واغستو د الله په لاره کې ورکړه. ومما رزقناهم ينفقون، بعضې د هغې نه چې موږ وله رزق ورکړی نو د هغې نه څه نه څه اخلي نو هغه د الله په لاره کې خرچ کوي، د الله په لاره کې غریبانانو باندې خرچ کوي. غریبانان دي، کونډې رنډې دي، مسافر دي، دارنګې مدرسې جوړوي، جماعتونه جوړوي، لارې کوڅې جوړوي. والذین اذا اصابهم البغي، او دا کسان کله چې ورسېدي ته بغاوت ورته ورسېد، ظلم ورته ورسېد، هم ینتصرون، دی د یو بل امداد کوي. مسله پرې راغله نو دی د یو بل امداد کوي. مؤمن به د مؤمن ملګری کنه. وجزاء سیئات سیئات مثلها، او بدله د بدی، د بدی بدله بد ده په شان د هغې. چا چې ورسره بد کړلی نو بدله چې اخلي نو دیم په شان د هغې اخلي. یو سړي ولا یو سپېړه ورکړله نو دی ولم یو شانت یو سپېړه ورکوي. دا نه چې هغه یو سپېړه ورکړله او دی ولا دې نه دوه ورکوي، او ظلم شي، بیا زیاتې شي. دا بې انصافي خلک ځای په ځای باندې کوي. مخکې دور کې خبره به داسې وه، چا به یو مرګو کو نو د هغه نه بیا دوه مړي به کېدو. الله په هغې باندې منع وکړه، داسې مه کوئ، داسې کوئ تاسو. العبد بالعبد والانثى بالانثى، خبره یې وکړه. غلام په بدله د غلام کې دی، ښځه په بدله د ښځې کې، زنانه په بدله د زنانه کې. دارنګې والجروح قصاص، او نور زخمونه هم په برابرۍ کې دي. بیا هلته النفس بالنفس والعین بالعین والحزن بالحزن والسن بالسن وغیرہ وغیرہ اوږد آیات دی. دا په بدله د هغې کې جزاء سیئات سیئات مثلها، بدله د بدی بد ده په شان د هغې، نو دا بدله اخلي دي، بدله ورکوي. فمن عفا، نو چا چې معافی وکړو، واصلح اصلاح یې وکړه، فاجروا علی الله، نو اجر د هغه په الله باندې دی. انه لا یحب الظالمین، یقینا خبر دا چې الله نه خوښوي ظالمان. الله ظالم نه خوښوي، ظالمان نه خوښوي. یو طرف ته ظالم دی، بل طرف ته مظلوم دی. ظالم نه خوښوي نو مظلوم هم نه خوښوي. ولې یو طرف ته ظلم کوونکی دی، دا بل طرف ته د ځان نه داسې چیړه جوړه کړله چې دی مظلوم کېږي. دا د ځان نیول زه ظلم وکړم باندې. هغه دله سپېړه درکوي نو بچا خو خپل وکړه که نه، سپېړه درکوي نو ځان ته یا خوا سیټ تکه، لرې کتې ځان ته یو طرف تکه. هغه سپېړه درکوي نو ته تا خوا ته ډال ورته ونیسه که نه، تور لاس ورته ونیسه، د هغه سپېړه منع کړه. لاس ورته ونیسه، د هغه څوک دی سپېړه د نه به منع شي که نه، نو ظلم به نه کېږي. نو د الله ظالم هم نه دی خوښ، خو دغسې مظلوم چې دی ذریعه جوړه شوې ده د هغه د ظلم، نو دا هم د الله نه دی خوښ.
دا نه مظلوم مه جوړوه، ځان له مصلح جوړ کا. ولمن انتصر او دا هغه چا پاره چې بدله واغستا بعد ظلمي رستو د ظلم د دنا فاولئک ما علیهم من سبیل، نو دا کسان نشته په دې باندې هیڅ ملامتیا. په دې باندې ملامتیا نشتی. یو سړی دی سپېړه ورکړې شوه، د سپېړې بدله په سپېړه باندې واغسته، خبره خلاصه شوه، په دې باندې ملامتیا خو نشتی. لیکن مخکې وی چې عفا واصلحه، معافی وکړه اصلاح وکړه، نو دا ډېره ښه ده. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقینا لار ملامتیا دا پا کسانو باندې دا چې ظلم کوي په خلکو باندې، ويبغون فی الارض بغیر الحق، او طلب کوي په ځمکه کې نه حق، اولئک لهم عذاب علیم، دا کسان دې لپاره عذاب دې درناک. ولمن صبر او خامخا د هغه چا دپاره چې صبر یې کړلی، وغفر او بخنه یې کړله، معافي کړله، ان ذلک لمن عزم الامور، یقینا دا د اوچتو کارونو نه، دا اوچت کار دی صبر کول، دا اوچت کار دی بخنه کول. یو سړي سپېړه درکړه، ازه خیر دی، ته معافي، ما معاف کړی، ما بخلی. دا نه چې یو پې سپېړه ورکړه معافي کړه، نو بل پې روکې بیا معاف کړې. بعض وخت کې خبره بیا بل طرف ته رسي. نه یو پیری دوه شوه، هغه معافي ده خیر دی، اونه شوه نه هلته کې بیا وي بدله اخیستل پکاري ښه. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، او دا الله د نښونه هغه کښتۍ دي په دریاب کې غټې غټې په شان د غرونو. ای یشاء یسکن الریح، که الله غواړي نو وبدري هوا، فیضلن روا کېده علی ظهرې، نو شي به دا کښتۍ ولاړې په شا په دریاب باندې. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دي لکل صبار شکور، د هر هغه چا دپاره چې صبر کوونکی دی او شکر کوونکی. او یوبقهن، یا الله به دا ډوبې کي، تباه به کي، بما کسبو په سبب دا چې دي کم کسب کړلی، ویعفو عن کثیر، الله معافی کوي د ډېرو ګناهونو نه. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، او پوهېږي هغه کسان یا پوه بشي هغه کسان چې جګړې کوي د زموږ په آیاتونو کې، ما لهم من محیص، چې نشته د دې دپاره ځای د خلاصي، ځای د تېښتې. فما اوتیتم من شیء، نو هغه چې درکړی شي دي تاسو له د څه شي نه، فمتاع الحیات الدنیا، نو دا خو سامان د دې ژوند دنیوي. وما عند الله خیر، نو هغه چې د الله سره دي خیرونه غوره دي، وابقا، او باقي پاتې کېدونکي دي، للذین آمنوا، دا کسان دپاره چې ایمان راوړلی، وعلى ربهم یتوکلون، او په خپل رب باندې دي توکل کوي. ایمان راوړل عمل صالح کړل، نو دا الته کې باقی پاتې دي. والذین یجتنبون الکبائر، والذین یجتنبون کبائر الاسم، او دا کسان دي چې دی لړه کوي د غټو ګناهونو نه، والفواحش، او د فحش نه، واذا ما غضبوا هم یغفرون، او کله چې دی غصه شي نو دی بخنه کوي. والذین استجابوا لربهم، دا کسان دي چې قبولتیا کوي د خپل رب د احکام، واقاموا الصلاة، او قائم کړي دي مانځه لره. وامرهم شورا بینهم، او معامله د دي کارونه د دي په شورا باندې په خپل منځ کې. ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې د هغه نه چې موږ رزق ورکړی دي له خرج کوي. والذین اذا اصابهم البغي، او دا کسان دي چې کله ورسېږي ته بغاوت، زیاتې ظلم، هم ینتصرون، دي د یو بل بدل امداد کوي، دی بدله اخلي. وجزاء سیئات سیئات مثلها، او بدلا د بدی بد دا پشان د هغې. فمن عفا، نو چا چې معافی وکړو، واصلح اصلاح وکړو د خپل عمل، فاجرو علی الله، نو بدله دا اجر د دې دا په الله باندې دی. انه لا يحب الظالمین، یقینا الله نه خوښوي ظالمان. ولمن انتصر بعد ظلمه، او خامخا دا چا پاره چې امداد بدله واغسته رستو د ظلم د دنا، فاولئک ما علیهم من سبیل، نو دا کسان نشته په دې باندې څه ملامتیا. انما السبیل علی الذین، یقینا ملامتیا ګناه په کسانو باندې دی، یظلمون الناس، چې ظلم کوي په خلکو باندې، ویبغون فی الارض بغیر الحق، او طلب کوي په ځمکه کې نه حق. اولئک لهم عذاب علیم، دا کسان دي پر عذاب دې درناک. ولمن صبر، او دا چا دپاره چې صبر یې کړلی، وغفر، او بخنه یې کړله، ان ذلک لمن عزم الامور، یقینا دا دي د اوچتو کارونو نه. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.